د خیبر پختونخوا وزیر خوراک ظاهر شاه تورو د تیر کال مئی میاشتې په 19 نیټه شیخ ملتون ټاون کې د سستا بازار پرانیسته کړې وه، ولې د بدمرغه دغه سستا بازار صرف یو ورځ چلیدلی او مقامي اوسیدونکو صرف یو ورځ د سستا بازار نه ارزان سامان اغوستی دی. په دې اړه د شیخ ملتون ټاون اوسیدونکي یو ځوان او هلته موجود د یوې مدرسې منتظم سونو پختونخوا ته صدا رنګ ویلي دي. نو دلته خو د اتوار بازار کلو شو، صوبایي وزیر راغی، وزیر خوراک هغې چې کوم دی افتتاح وکړه. د اتوار بازار کې دی چې هر څیز په یو ځای میلاویږي، خو په ارزان نیټ باندې میلاویږي. خو هغه شان کوم زموږ امیدونو هغه څیز هغه شان ونه چلېدو. خو که دغه شان د اتوار بازار چلېدلی وه نو د غریبانانو خلکو ته هم فایده وه او موږ ته هم اسانه وه نسبتا. دا اتوار بازار چې کوم دی نو دلته محمد ظاهر شاه تورو دی لګولی و. دا تقریبا یو ورځ چلېدو، د هغې نه بعد دا بند شو. د دې چې کوم مقاصد وایي کې دا و چې دلته به خلکو ته ارزانه سبزي وغیره میلاویږي، خو دا یو ورځ چلېدو، نورې صرف دعوې وغیره وي. نو تقریبا چې یو ورځ د هغې نه بعد بیا دا نه دی چلېدلی. بردیر سره تعلق لرونکي یو ځوان چې مردان کې د سبزی خرڅولو کار کوي دغه سستا بازار ته ورغلی، ولې حق حیرانه پاتې شوی چې هلته خو هیڅ هم نشته. او دې ځای ته راغلي وو، دلته لکه ټولو خلکو لې پر بازار لګي، مونږ رالو سبزیان روړه، هر څه هم روړه، هیڅ هم نشته جي. بس بیخي لکه څه دغه نشته، نو اوس دا هر څه راته خرابېږي. صوبایي کابینه کې وزیر خوراک ظاهر شاه تورو او مشیر صحت احتشام علي اډوکیټ د مردان نمایندګي کوي، ولې بیا هم مردان لپاره څه غټه منصوبه راوړو کې ناکامه دي. ځایي مشران وایي غټې منصوبې د پرېږدي، خپل شروع کړی شوی سستا بازار د جاري وساتي، نو دا هم لویه توره ده. سونو پختونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.